अस्सलाम वालेकुम मलगुरो په حیدر علي باندې چې کم کیس لندن کې جوړ دی پاغه سهار تا سره لډیما یو تفصیلا ویډیو شیر کړی و چې پاغه ډیر مرګورو کمنټ کول چې دا ویډیو تل جوړول نو پکار پدې باندې هم خبره کو اور بل کچره حیدر علي په دې جرم کې مطلب ثابت شو په دا جرم په د ثابت شو بیا حیدر علي له بسمره سزا ملاويږي اور آیا دا د حیدر علي خلاف یو سازش ته کنه په دې ټول ټاپکس باندې په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کو ټول نه پهله خو په دې خبره کو چې ویډیو لکه ډیر مرګورو کمنټ کړو چې ویډیو بتا نه جوړول لکه ته حیدر علي او شرمولو نو دا کیس چې کوم دا 3 اگست کیس ته ما ویډیو په 8 اگست باندې جوړه کا مطلب 5 ورځې پس دا ویډیو جوړه شوې ده د نه علاوه دا ویډیو ما د انډیا چینل باندې چې کلو کا تر انډیا نیوز چینل دا خبر را نیولو ما ویرا د یس الزام لګی خو چې بیا ما ریسرچ کو نو پته ولګی چې بالکل حیدر علي باندې دا کیس جوړ دی جنۍ سره د زیاتۍ کیس په حیدر علي باندې په لندن کې جوړ شوی دی نو دا صرف د انډیا میډیا نه د ټوله دنیا کې دا خبرونه د انګلند اخبار کې هم دا خبر راغلو حیدر علي چې کوم دی ګوره د پاکستان سٹار دی اوس دی حواله سره تنویر احمد هم یو ډیره زبردست خبره کړې ده تنویر احمد ویلي چې کله هم کلاډیان ګیریږي نو دا په انګلند کې ولې ګیریږي برځه کې چرته پاکستانی کلاډي ګیر نو شو چې ګورو انګلند کې په کلاډي باندې چې کلم کیس جوړیږي په انګلند کې جوړ شي او انګلند کې وای د انډیا ډیره غټه آبادی موجوده ده انګلند کې انډین ډیر زیات تعداد کې موجود دي نو دا د حیدر علي خلاف یو سوچا سمجھا پلان دی دا د حیدر علي خلاف یو سوچا سمجھا سازش دی حیدر علي د کرکټ نه د بهر کول سوچ لري او چې کم د موږ دشمن ملک ته هغه پدې کې ضرور ملوث دی دا تنویر احمد پاکستان سابقہ کرکټر دا سټیټمنټ جاری کړی د حیدر علي حواله سره جی اوس په حیدر علي باندې کیس سال لړ جوړ دی پاغه تفصیلا تاسو سره مال ډیټیل شریک کړو کیس په جوړ دی پولیس بوتل هم او بیا رها هم شو د جیل نه خو انویسټیګیشن په روان دی انویسټیګیشن روان دی کشره الله دې نه کې چې حیدر علي په دې جرم کې ملوث ثابت شو کشره حیدر علي په دې جرم کې انګلند والا ملوث ثابت کو نو بیا به حیدر علي لایف ټایم د انګلند په جیل کې وي یا سلور کاله بعد د انګلند په جیل کې ټایم دی رہی سلور کاله بعد د انګلند جیل کې وي حیدر علي یو نوجوان کې لاړی دی ما چې اوریدل ډیر زیات په خفه شوم او الله دې کې چې حیدر علي دا جرم نه وی کړی الله دې کې چې دا جرم په حیدر علي باندې ثابت نشي ثابت دل نه بعد کې خبره ده خو الله دې کې چې د نه وی کړی کچره دې کړی وي نو بیا دوه کیسز مخې لراځي چې یا په د لایف ټایم باندې مطلب امپریزمنٹ وی لایف ټایم باندې په جیل کې وي یا سلور کاله باندې جیل کې وي دا دوه کیسز دي جی نو الله دې کې چې دې بے ګناه ثابت شي ځکه نوجوان کې لاړی دی او فل حال چې کوم د فارم چلیږي نو فارم کې هم راغله تیر شوی دوا چې لاست کم د دوا اخرنی میچونه دي پاغه دواړو کې د 50 یانه وخلی دي خص کورې کړه دي د پاکستان شاهین ایلو ډل سره انګلند لتل او چلته پیدا کیس جوړ شوی دی نو ډیرو ملګرو د ویډیو کې لکه چې تا په ویډیو ولې جوړوله نو ویډیو صرف معنا ټول میډیا چې کومه دا الکترونیک میډیا صرف پښتانه تنو خبره چې هغه حواله سره ما تاسو له اپډیټ درکو پښتو کانټینټ کې په ویډیو نه و جوړه بقایا پاکستان کرکټ بورډ هم یو خپل پریس ریلیز د حیدر علي حواله سره جاری کړی دی چې حیدر علي هغه خپل سنټرل کانټریکټ نه ملتوی کو حیدر علي مطلب د پاکستان کرکټ بورډ سره چې دا کم جاب لګیدل او دا کم نوکری او پاکستان کرکټ بورډ سره نو ا کانټریکټ ولا ملتوی کړی دی جی خیر دا اپډیټ سو د حواله سره ک تاسو سره رائے لري نو کمنټ کول شي بقایا حیدر علي دعا کوي چې الله په دې جرم کې بے ګناه ثابت کړي د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام